बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दे چې په خیریت به الله مخلره دعاګانې کوي مونږ ته او ځان ته هم مونږ بار بار دا خبره ځکه کوو چې دا کومه وبا کووډ-19 چې کومه ډېر زیاته په تیزۍ سره روانه ده او ډېر زیات خلک ته متاثر دي. مونږ هم دعا کوو، تاسو هم دعا کوئ چې الله پاک دې هغوی ته صحتي کامله عاجله ورکړي او کم خلک چې بچ دي هغه ته الله بچ کړي. راځو خپل ټاپک طرف ته. پرون موږ پارټس اف سپیچ شروع کړیو، اجزای کلام چې ورته وایي د خبرو د وینا چې کومه که اجزا دي جزونه دي نو موږ داسې ویلو چې پارټس اف سپیچ څه ته وایي؟ words are divided into different classes. Words are divided into different classes with respect to their function, according to their function in a sentence, and the sentence is called parts of speech. Parts of speech in this video che words da munga pa grupunu ki pa class ki da taqsimo da so da haghi da function pa wajabandi no pa yo jumla ki agi da munga so parts of speech hota hai. Parts of speech matlab dare che kale o sentence hi au baagi ke malpaz di chera da د ګرامر په لحاظ باندې دې ته څه نمونه وایي دغې ته پارټس اف سپیچ وایي. ټیک ده. بیا پکې مونږ ما تاسو ته ویلي چې ناون باندې مونږ مخکې خبره کړوه چې ناون مونږ مخکې کړی و چې ناون چې کومه دی نو هغه د نیم اف پلیس پرسن آر تھنګ از کالډ ناون یا any naming word is called noun. ټیک ده. د هغې بیا ډفرنټ کاینډس چې کوم دي نو هغه هم مونږ بیان کړي وو په مخکې پریویس لیکچر کې شته دی. په هغې پسې په دویم نمبر دی زموږ سره تاسو د بورډ ته راشئ. ایجکټیو په هغې کې پسې دی زموږ چې په اردو کې مونږ دې ته وایو اسم صفت. اسم صفت مونږ دې ته وایو ایجکټیو. ایجکټیو څه شی دی نو وایي چې ایجکټیو از ا ورډ which adds something to the meaning of a noun is called adjective. Adjective څه ته وایي؟ Adjective is a word which adds something to the meaning of a noun is called adjective. Adjective چې کوم دی دا هغه ټکی دی چې دا د یو ناون په معنی کې اضافه کوي، اضافه پکې کوي. ټیک ده. لکه مثلا څنګه کمپیوټر یا هاوس یا چې کوم دی نو مین دا یو عام ناون دی. ټیک ده. اوس د دې څه یو ټکی موږ ایجکټیو ځای کوو نو د دې په معنی کې به اضافه کوي. لکه مثلا نیو کمپیوټر، this is a new computer. نو دا نیو ولګېدو د دې کمپیوټر په معنی کې اضافه وکړه نو دې ته موږ څه وایو؟ ایجکټیو. دغه شانې اولډ هاوس زوړ کور زموږ د هغې په شان نو مطلب دا دی چې دا هاوس خو زموږ سره دی خو دوی څه وکړل د اولډ د هغې په معنی کې څه وکړه؟ اضافه وکړه. دغه شانې مین چې کوم دی نو مین خو دی مین خو څه شی دی ینګ وسه موږ یو ځای کړو نو دا څه شو د دې نه ایجکټیو جوړ شو. پوه شوې په خبره؟ a word Adjective is a word which adds something to the meaning of a noun is called adjective. ٹھیک ده. دغه شانی نه ما تاسو ته دا مثالونه مې پیش کړل چې دغه شانی big school, green garden, blue sky etc. دا چې کوم دی نو دا زموږ سره دي مثالونه دي. ټیک ده. بیا د دې څه کاینډز دي څه قسمونه there are 3 degrees of adjective. د adjective بیا څه دي؟ بیا 3 ډیګریانې دي. there are 3 degrees of adjective. د adjective 3 ډیګریانې دي. نمبر 1 positive degree, نمبر 2 comparative degree, نمبر 3 superlative degree. اوس positive, comparative یا superlative څه ته وایي؟ positive degree دا لکه ما چې څنګه بر وی چېرې یو عام ساده سنټنس یا ساده ورډ ساده خبره هم کوو چې نیو کمپیوټر، نیو هاوس، اولډ مین، ینګ مین. ټیک ده. نو دا پازیټیو ډیګري ده. لکه مثلا پېښور از ا بګ سیټي. پېښور چې کوم دی نو دا یو څه شی دی؟ یو غټ ښار دی. دغه شانې احمد از ان انټیلیجنٹ بوای. احمد چې کوم دی نو دا زموږ سره دی دا زموږ سره یو ذهین هلک دی. ټیک دی که نه؟ دا زموږ سره پازیټیو ډیګري ده. اوس کمپیریټیو ډیګري څه ته وایي؟ کمپیریټیو ډیګري هغه ډیګري ده چې هغه کمپیر کوي د دوو څیزونو په منځ کې comparison کوي between two things, two men or two places. ٹھیک ده؟ مطلب دا چې دا دوو سیزونو په منځ کې کمپیریزن کوي.
ٹھیک ده لکه مثلا پېښور از bigger than دلته موږ چې پېښور is a big city نه دلته پېښور is bigger than مردان پېښور is bigger than مردان نو دا د دوو ښارونو په منځ کې دا څه شو کمپیریزن شو چې پېښور د مردان نه غټ دی دغه شاني دلته موږ ساده لیکلو چې احمد is an intelligent boy دلته مو لیکو چې احمد is more intelligent than جواد دا د دوه هلکانو په منځ کې مقابله وشوه چېرې د احمد چې کومه دی دا انټلیجنټ دی د جواد نه ټیک شو دغه شان راځو سپرلیټیو ډیګري ته سپرلیټیو ډیګري دا چې دا کمپیر کوي ون تھنګ وذ آل یو سیز د ډیرو سره د ټولو سره د دې موازنه کوي کمپیریزن کوي ټیک ده لکه مثلا پېښور از د بګیسټ سیټي ان کې پی کې پېښور چې کومه دی نو دا په کې پی کې کې سره یو غټ ښار دی دغه شاني مونږ ویلو چې را مثال په تور دغه مقابله کمپیریزن لیکل احمد از نو دلته بس لیکو most intelligent احمد is most intelligent in the class تاسو ته ما ویلو چې په دې کې موږ څه کوو په دې کې به بیا موږ د ټولو سره مقابله کوو دلته د دوه ځینو په منځ کې او سپرلیټیو ډیګري مطلب دا دی چې دا به کوي کمپیریزن وذ آل نو دغه شاني لکه دې ته وګورئ پېښور از د بګیسټ سټي ان کې پی کې نو بیا احمد از موسٹ انټیلیجنٹ ان د کلاس په ټول کلاس کې احمد قابل الک دی پوه شوئ په خبره باندې یو پھر تو بیا وګورئ ګوره ایجیکټیو څه شی دی Adjective is a word which adds something to the meaning of a noun is called adjective. Adjective څه شی دی چې دا د noun په معنی کې اضافه وکړي دې ته موږ څه وایو دې ته adjective وایو بیا دغه مثالونه نیو کمپیوټر اولډ هاوس ینګ مین ټیک شو اولډ مین بیا چې کوم دی نو دیر آر 3 degrees of adjective د adjective 3 degree یعنی دي چې موږ ته یو ته وایو پازیټیو بل ته کمپیریټیو بل ته سپرلیټیو پازیټیو چې کوم دی نو دا عام اضافه را چیردار یو ناون په معنی کې کوي خو دغه کمپیریټیو چې کوم دا کمپیریټیو بیا د لږه بدله چې دا کوي کمپیریزن بټوین two places or two things دا د دوو څیزونو او د دوو ځایونو یا د دوو انسانانو په منځ کې مقابله کوي پېښور از bigger than مردان دغه شاني احمد is more intelligent than جواد بیا سپرلیټیو کوم دا سپرلیټیو دا یو سیس کمپیر کوي with all سپرلیټیو ډیګري ویلکم بدا سکی will compare with all نو دا پېښور is the biggest city in the KPK دغه شان احمد is most یا the most intelligent in the class ٹھیک شو ان شاء الله امید ده چې ما خو ډېر په اسانو الفاظو کې بیان کړه پوه شوي که نه یې سمستی موږ ته کمنټس کولی شي نیکسټ لیکچر پورې بای